बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमंग स्टडी को चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। पदे चैप्टर के बमंग द मैटर मुतालिक जिके में खबरी हुई नागा बमंग स्टडी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर से तो वही एनीथिंग which occupies space and have a mass so it is called matter. For example सशरी जमंग सरा मैटर बमंग हर हगा सिस्ता वायु चीज अगेनी सी और वजन लरी आगे तो बमंग मैटर वायु नो जमंग सरा मंग त चिप नजर बानी सोमरम सीजुना खकारी नो दा टोल सरी मैटर्स दी एक्सेप्ट जमंग सरा लाइट नॉन मैटर दे और जमंग सरा मंग ची कम सोरे होता वायु शेडो होता वायु ना आगा हम जमंग सरा नॉन मैटर दे नो जमंग सरा मैटर प आल स्टेट की भी यानी प सॉलिड स्टेट की हम भी बल लिक्विड स्टेट की हम भी बल थर्ड नंबर से शेरे गैस स्टेट की हम गैस स्टेट की हम में एटसेट्रा दा जमंग सरा सरी दा स्टेट ऑफ मैटर दी यानी सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट ज़द खपल टॉपिक तरफ दराजमा द खपल टॉपिक न फर्स्ट ऑफ ऑल मा मैटर स्टडी को द मैटर स्टडी में ओकड़ा چې मैटर څه ته وایي هر هغه چیز چې زګینې سي وزن لري هغه ته موږ میټر وایو یعنی سالډ سټیټ کې هم شته لیکوډ سټیټ کې هم شته ګیس سټیټ کې هم شته په سالډ سټیټ کې سړي د سالډ سټیټ एग्जांपल داسې دی فار ایگزامپل بوکس واخلو چیر واخلو ټیبل واخلو एटसेट्रा دا زمنګ سره د سالډ سټیټ اف میټر एग्जांपल دی بیا زمنګ سره لیکوډ سټیټ دی د لیکوډ سټیټ एग्जांपल سری نو د لیکوډ سټیټ एग्जांपल زمنګ سره دا دی چې یعنی واټر زمنګ سره په لیکوډ سټیټ کې وي یا هنی هم زمنګ سره په لیکوډ سټیټ کې وي هنی موږ چې وته شهد وایو نو هغه زمنګ سره هم په لیکوډ سټیټ کې بیا زمنګ سره گیسز थर्ड نمبر سټیټ زمنګ سره थर्ड نمبر سټیټ ته گیسز زمنګ سره څه شي یعنی فار ایگزامپل هایدروجن گیس بیا زمنګ سره سره نایټروجن گیس اکسیجن گیس ایکسټرا خو صحیح एग्जांपल بزدا سی ولیکم یعنی ایر څه شي دی اٹ از د مکسچر اف گیسز زمنګ سره دا درې سټیټ سي او د دې خپل ټاپک نه بزدا مخکې سټډي کوم ځکه چې موږ سره چې دا کم دوه ټاپکس دي په دې کې به موږ د ګیس متعلق خبرې کوو یعنی د ګیس مالیکول متعلق به خبرې کوو نو ځکه ما د درې سټیټ مخکې سټډي کړو چې تاسو پې پوه شئ نو زموږ سره ګیس سټیټ دا ګیس سټیټ به زه راواخلم ځکه چې زموږ سره دا دوه ټاپک د ګیس سره تعلق ساتي نو ګیس څه شی دی ګیس زموږ سره یو مالیکول دی یو میټر دی اٹ از ا میټر نو دا څنګه میټر دی یعنی فار ایگزامپل زه داسې یو کنټینر واخلم او په دې کنټینر باندې داسې یو کور موجود وي او دې کې زه څه بند کم ګیس بند کم دا ما ګیس بند ګیس مې پکې بند کوم نو ګیس دا خبره ذهن کې کېده وایي چې د ګیس به نه شیپ وي او نه به والیوم د ګیس به نه شیپ وي دا ګیس دی نو شیپ اینڈ نو والیوم زمنګ سره به د ګیس نه شیپ وي او نه به والیوم وي یو سپیسیفیک شیپ اینڈ سپیسیفیک والیوم به نه وي یعنی زه داسې خبره کولی شم چې د دې دا شیپ په څه وجه نشته د دې دا والیوم په څه وجه نشته یو سپیسیفیک والیوم یې نشته شیپ یې په دې وجه نشته چې دا موږ کوم یو څیز ته ور نو هغه شان یو شیپ اختیاروي فار ایگزامپل موږ دغه ګیس ته ور واچول نو په ګیس کې به دا بندېږي که موږ یو بل څیز ته ور واچو نو په هغې کې به بندېږي یا فار ایگزامپل یو ټایر شو په ټایر کې ایر ور واچوئ نو هغه په ټایر کې دغه کېږي نو یو پراپر شیپ یې نه شو
پر شیپ چینج کیږي را چینج کیږي نو ځکه مې ولیکو چې نو شیپ بیا مې یو بل ورډ لیکلی نو والیوم یعنی والیوم به هم یو سپیسیفیک والیوم به نه وي او سپیسیفیک والیوم به ځکه نه وي چې په دې ځای کې د ګیس مالیکیول دي دا ګیس مالیکیول دي او ګیس مالیکیول د دې دوانو په منځ کې ډسټنس ډېر زیات سیوا دی ډسټنس ډېر زیات سیوا دی تقریبا د دې دوانو مالیکیولو په منځ کې ډسټنس دومره دی 300 times یعنی 300 times د ایټر د ډایمیټر نه د اټم کم اټم د اټم یا مالیکیول د مالیکیول لکه د ګیس کم مالیکیول دی لکه فار ایگزامپل دا یو مالیکیول دی د ګیس د دې ګیس فار ایگزامپل اسی مثال درکوم د دې ګیس 2 سنټي میټر اسی مثال درکوم د دې دومره هغه ډایمیټر دی نو چې کله ټول موږ په 300 کې ضرب ورکو نو دومره ټایم سبوي ګریټر به وي د چانه د دې مالیکیول د دې ډایمیټر نه دا ډسټنس یعنی د یو مالیکیول او د بل مالیکیول ترمنځ چې کوم ډسټنس دی اقا ډسټنس به 3 ټایم ګریټر وي د چا دا د دې مالیکیول د ډایمیټر نو ځکه زمونږ سره د دې والیوم یو سپیسیفیک والیوم نشته نو ځکه موږ داسې وایو چې ګیس از د سټیټ اف میټر دا سټیټ اف میټر دی سری state of matter دی state of matter صد state of matter دی یعنی gas state of matter دی gas state of matter دی په دې کې د مالیکیولو په منځ کې ویک فورسز دي د ویک فورسز د وجې نه دا مالیکیول د یو بل نه داسې لري دي no shape and no volume no specific shape and no volume now coming to the topic زمونږ سره فرست نمبر دی ډیفیوژن او سیکنډ نمبر دی افیوژن فرست اف آل ډسکس کوو څه شی ډیفیوژن څه ته وایي زه د ډیفیوژن ډیفینیشن لیکم the movement of molecule yani the gas molecule movement from higher concentration higher concentration 300 time bada greater भी हाँ higher concentration to lower concentration lower concentration is called diffusion diffusion به موږ څه ته وایو یعنی the gas molecule movement the movement of gas molecule from higher concentration to a lower concentration is called diffusion example دا څه وګورئ for example دا زمونږ سره یو ایریا دا ما یو ایریا غستره او په دې ځای کې ګیس مالیکیول دي ډیفرنٹ ګیس مالیکیول دي سدي ډیفرنٹ ګیس مالیکیول دي او د دې ګیس مالیکیول مقدار یعنی اماونت په دې ځای کې څه وایي نو موږ هغه ځای ته څه ویل هایر کنسنټریشن سم ورته ویل هایر کنسنټریشن دې ته بس داسې ولیکم هایر کنسنټریشن یعنی هاي کنسنټریشن هاي CONC means concentration higher concentration یا high concentration یعنی د دې ځای نه به مالیکیول راځي کم ځای ته راځي چې په کم ځای کې د مالیکیولو کمی وي نو په دې ځای کې هم د مالیکیولو کمی دی دلته هم دی د دې ځای ته به داسې مالیکیول راخوري نو چې کله د مالیکیولو مومنت وي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته د پروسس ته د فینامینه ته د مومنت اف مالیکیول ته به موږ څه وایو ډیفیوژن دا زمونږ سره ډیفیوژن شو یعنی دلته د مالیکیولو کم مقدار او هغه سیوا او مالیکول د موومنت اف مالیکول فرام هایر کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن is called diffusion دا به یو سپونټینیوس مکسینګ کې په دې کې به موږ هیټ نه ایوالو په دې ډیفیوژن کې ډو ناٹ ایوال هیټ په دې کې به هیټ ایوال نه وي یعنی هیټ به ولمنګ نه ورکو په خپل به کېږي
خود به خود کېږي سپانټینیس پکې په دې ځای کې به زه یو بل ورډ ولیکم spontaneous spontaneous means چې دا سیز دا مومنت اف مالیکول به خود به خود کېږي نان سپانټینیس به نه کېږي او په دې کې به داسې یو مکسچر تیاري دا مکسچر به داسې وي هوموجینیس مکسچر به وي یعنی په دې ځای کې مالیکولو کم کنسنټریشن و هغه به هغه ځای ته ځي چې په کوم ځای کې د مالیکولو کنسنټریشن کم وي لکه فار ایگزامپل دا ځای دلته د مالیکولو کنسنټریشن کم و دلته سیوا و چې دلته مالیکول راغی دا مالیکول چې راشیپ شوي دي دې ځای نه راغلي دي نو دا به اوس یو یونیفارم کمپوزیشن جوړي نو دې بېنامې نه ده the movement of molecule ta the spontaneous mixing ta دا څه mixing دی spontaneous mixing یعنی دا خود په خود مکس کیږي د دې ګیس مالیکول دې ته موږ څه وایو ډیفیوژن وایو دا ګیس ما ځکه ډیسکس کو دا زموږ سره د چا سره تعلق ساتي د ګیس سره تعلق ساتي بیا موږ راځو افیوژن طرف ته چې افیوژن سره موږ سره افیوژن څه ته وایي د افیوژن ډیفینیشن به داسې ولیکم the moment of gas molecule from higher concentration to lower concentration is called effusion. زمون سره دا خبره ذهن کې کېده وای چې زمون سره ډیفیوژن هم د هایر کنسنټریشن نه دی او افیوژن هم د هایر کنسنټریشن نه به مالیکول موومېنټ کوي ګیس مالیکول بیا کم ځای ته به موشن کوي چې په کم ځای کې د ګیس مالیکولو مقدار کم وي نو زه داسې لیکم چې په دې کې به یو سمال هول شرط وي سمال هول دا په کیسه وي شرط وي زه به داسې یو اگزامپل ورکم فار ایگزامپل دا یو زمونږ سره یو بیکر دی په دې بیکر کې داسې یو سیز ما لګولې یو پرده ما لګولې ده او په دې ځای کې ګیس مالیکول داسې سیوا دی کنسنټریشن یې سیوا دی د ګیس مالیکولو مقدار سیوا دی یعنی چې په کوم ځای کې د ګیس مالیکولو مقدار سیوا وي نو هغې ته به موږ هایر کنسنټریشن وایو نو چې کله د ګیس مالیکولو مقدار سیوا دی دی خو وګورئ او دې ځای کې ما یو هول کړی دی دې هول ته وګورئ چې کله په دې هول باندې یو مالیکول داسې 1 by 1 یو مالیکول راځي نو دې ته به موږ افیوژن وایو داسې موږ ویلی شو چې د موومېنټ اف ګیس مالیکول فرام هایر کنسنټریشن to lower concentration from a small hole is called effusion. په ډیفیوژن او په افیوژن کې فرق څه شی دی په دې کې هم سپانټینیس مکسینګ کېږي په دې کې هم سپانټینیس مکسینګ کېږي سیم خبره ده بل خبره دا به هم د هایر کنسنټریشن موومېنټ کوي ګیس مالیکول دا به هم د هایر کنسنټریشن نه ګیس مالیکول موومېنټ کوي دا هم سیم ده خو 3 نمبر خبره پکې دا شرط ده چې په دې کې به د ګیس مالیکول موومېنټ کوي هغه ځای ته چې په کم ځای کې د ګیس کنسنټریشن کم دی یعنی ګیس مالیکول نشته یا کم دی خو په دې ځای کې څه شرط بل نشته دلته په افیوژن کې زموږ سره دا شرط دی چې دا به د هایر کنسنټریشن نه مالیکول موومېنټ کوي خو د دې ځای کې به ورته یو ورکوټی غوندې سمال هول وي ورکوټی غوندې یو سوری وي په هغې باندې به یو مالیکول داسې بهر ته راوځي 1 by 1 سره 1 by 1 نو دلته به موږ وایو افیوژن د دې ډیفیوژن او د افیوژن اگزامپل سره جنرالي فار ایگزامپل لکه ټایر وچوي ټایر بلاسټینګ وکړي نو چې کله ټایر بلاسټینګ وکړي نو هغه ګیس مالیکول ته اتوماتیک داسې وتښتي نو په ګیس مالیکول چې په ټایر کې کم وو
نو الته هایر کنسنټریشن نو اوس بهر ته اتوماتیک ټول راووتو یو دم سډنلی نو څه چلو شو دې ته موږ ډیفیوژن وایو یعنی چې ټایر مکمل وچوي بیا دلته د افیوژن اگزامپل سره د افیوژن اگزامپل لري که فرض کا په ټایر کې ورکوټه غونتی پنچر راشي او هغه پنچر لکه فار ایگزامپل یو ټایر سوري شو خدا دومره سوري شو چې مالیکول دی په قلاره قلاره راوځي او هغه ټایر په قلاره قلاره دغه کم ایر چې په کدن لري هغه په ورو ورو په قلاره قلاره سلولي دا څه کیږي تشيږي دغه ټایر نو دا اگزامپل دا چا دی د افیوژن دا زمون سره نه ټاپکونه ډیفیوژن اند افیوژن ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به دا چیپټر مخکې بوزو والسلام